وقالت اليهود او يهوديان والنصارى او نصارى نحن ابناء الله من نازول زامن يود الله واحباؤه او دوستان ده غيو قلت ورته فلما يعذبكم نول عذاب در کوي تاسو ته بذنوبكم پغناهن استاسو بل انتم بشر بل تاسو بندگانی ممن خلق ده هغه چا پشان چې پیدا کړی الله جل شانه یغفر لمن یشاء بخنه کوي هغه چا د چوغاړي ويعذب من یشاء عذاب ور کوي چا د چوغاړي ولله ملک السماوات والارض خاص د الله د سچ بادشاہ د اسمانونو د زمکه و ما بینهما او سچ دي دوه پمنس کې دي و الیه المصير او خاص دغه تور ګرځیدل. سورۃ المائده آیت نمبر 18. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. صدق الله العظيم. تیرو آیتونو مبارکو کی اللہ جل شانہ د یہود و نصارا دوانو ذکر فرمایل دا غوی د عهد شکنی د وعده خلافی ذکر تفصیل سره ورسره پاغوی باندې د الله جل شانہ د عذاب ذکر هم فرمایل او دغه سی په نصارو کې چې کم درې طبقی او درې ډلې جوړې شوې وي دا غي ذکر هم فرمایل او د ټولو باطلو او شرکیه عقاید باندې رد فرمایل. چې الله تبارک وتعالى سچ غواړي هغه پیدا کوي کاغه د انسان تخلیق بغیر د مور او پلار نه د حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام په صورت کې فرمایل او بیا د حضرت حوا تخلیق بغیر د پلار او مور نه د حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام د وجود نه فرمایل او بیا د حضرت عیسی علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تخلیق بغیر د پلار نه صرف د مور نه تخلیق فرمایل. یخلق ما یشاء الله تبارک وتعالى چې څنګه خوخی هغه پیدا کوي نو لہذا د حضرت عیسی علیہ الصلاۃ والسلام بغیر د پلار نه پیدا کېدلو وجه باندې تاسو هغه ته معبود او خدای یا د خدای یو حصہ د مګرځوي بلکې الله جل شانه چې څنګه خوخی پیدا کوي او سچ اسمانونو کې دي سچ زمکه کې دي د ټول مخلوقات الله تبارک وتعالى پیدا کړی دي نو لہذا خالق او مالک صرف او صرف د الله جل شانه ذات دی. نه چې کوم آیت مبارکه ده د دې آیت مبارکه شان نزول داسې دی چې يهود او نصارا یوزل د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو. یهود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د اسلام دعوت او فرمایل د اسلام د قبلولو د پاره ترغیب ورته فرمایل. نو په دې وخت کې دغه يهود وی چې مونږه ته د خپل دین نه مونږه بدزنکې لګیای یعنی زمونږ دین هم په حق باندې دی او کته مونږ خپل دین طرف ته بلی او هغه ته دعوت ورکې نو مونږ خپل دین نه يهودیت نه ته بدزنکې لګیای. الله جل شانه دا آیت مبارکه نازل فرمایل چې يهوديان وای او دغه سي نصارا وای
چې منګه د الله جل شانه نازولی اولاد یو او دغه دوستان او مقربین یو. نو زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وویه نو الله جل شانه بیا تاسو ته عذاب ولې درکوي؟ تاسو وایئ چې موږ د الله جل شانه نازولی زامن یو او دغسې نعوذ بالله د الله جل شانه مقربین یو، نو بیا دا قسم عذابونه چې په تاسو باندې رالل، ستاسو شکلونه مسخ کړی شو، تاسو په شادوګانو او خنزیرانو باندې شکلونه ستاسو مسخ کړی شو او دغسې تاسو باندې ځمکه وشلولو الله جل شانه تاسو هغې ته دننه ورننه ویستلی شوي، تاسو باندې د کاڼو باران شو، تاسو باندې د قحط عذاب راغی، تاسو باندې نور چې دی قسم عذابونه په تاسو رالل. که تاسو د الله داسې مقربین یې ستاسو د قول مطابق نو بیا تاسو باندې عذابونه ولې راتلل؟ نو لہذا الله جل شانه دا وفرمایل چې بلکې تاسو هم د عامو انسانانو په شانتي انسانان یې، او څرنګه چې الله تبارک وتعالی دا نور انسانان پیدا کړی دی دغسې تاسو هم یو عام مخلوق یې، نه د الله نعوذ بالله نازولی زامن یې او نه د هغه څه مقربین یې. او الله جل شانه چاله چې وغواړي نو بخنه کوي او چاله چې وغواړي عذاب ورکوي. او الله جل شانه داسې ذات دی چې د ټول آسمانونو او د ځمکې بادشاهي څه چې دي دواړه په منځ کې دي ټولو بادشاهي د الله جل شانه په اختیار کې دی او خاص د هغه طرف ته ستاسو ټول ورګرځېدل دی. فرمایي وقالت اليهود او وی یهودیان والنصارى او نصارا نحن ابناء الله منګه نازولی زامن یو د الله و احباؤه او دوستان د هغه یو. احبا د الله دوست محبین او د الله دوستان یو. قلت ورته ووایه فلم يعذبكم نو ولې عذاب درکوي تاسو ته بذنوبکم په ګناهونو ستاسو؟ نو که د الله جل شانه نعوذ بالله نازولی زامن یې او مقربین یې نو دا وقتاً فوقتاً ستاسو په آبا او اجداد باندې چې د عذابونه راغلی دی نو بیا د عذابونه ولې درکړی شوي دي تاسو ته؟ بل انتم بشر بلکې تاسو انتم بشر بلکې تاسو بندگان یې ممن خلق د هغه پشان د هغه چا چې پیدا کړي الله جل شانه. څنګه چې الله جل شانه څرنګه چې نور انسانان پیدا کړي تاسو هم یو بشر الله جل شانه تاسو را پیدا کړي دي. یغفر لمن یشاء بخنه کوي اچا ته چې وغواړي و يعذب من یشاء او عذاب ور کوي چاته چې وغواړي. نو لہذا د الله تبارک وتعالى په نسب باندې خاندان قوم قبیله او برادری او حسب و نسب دا معتبر نه دی بلکې د الله جل شانه په نسب باندې ایمان او عمل صالح هغه معتبر دی. آیت نمبر 18 د الله جل شانه په نسب باندې چې کوم مقبول سیز دی هغه ایمان او عمل صالح دی. که یو سړی د ډېر اوچت خاندان سره تعلق ساتي او ډېر لوی پاک او د صلحاو او د اولیاء اولاد وي خو چې په خپل ایمان نه وي او عمل صالح ورسره نه وي نو دی نجات نشي موندلی. ګینې دغه یهود او نصارا دا دغه خلکو اولادو یهود او د یهود ته یهودیانو ته یهودي ځکه وایي چې دا د حضرت یعقوب علیه السلام مشرې زوی یهودا د هغې طرف ته منسوب دی یهودا. او دا هغه یهودا دی چې کله د حضرت یوسف علیه السلام د قتل په باره کې د ورونو مشوره وکړه چې دا پلار موږ سره مینه نه کوي او د سره ډېره زیاته مینه کوي چې راشه دا قتل کو. نو په دې وخت کې دا یهودا مشر ورور هغه له مشوره ورکړه چې دا وجنې ما که خامخا د پلار توجه حاصلول غواړئ د پلار مینه ځان سره پیدا کول غواړئ دا چېرته لرې بوځئ یو طرف ته وغورځوئ. نو کوی کې وغورځوئ کوی ته وغورځوئ نو چېرته قافلې به راشي یا به اوچت کي یو بل ملک ته یو بل ښار ته به بوځي او تاسو به ترې بېغمه شي. نو د یهودا په مشوره باندې یوسف علیه السلام هغه قتل نه بچ شو او کوی ته وغورځولی شو. دغه یهودا طرف ته د هغې اولاد طرف ته دغه یهودیان دا منسوب دي. دغسې نصارا عیسی علیه السلام چې کله وفرمایل چې من انصاري الی الله زما د الله دپاره مددګار څوک دی
نو الته کې چې کوم مسلمانانو هغوی ورته ووایي چې نحن انصار الله، موږ د الله د دین دپاره ستا مددګاران یو. نو دې ته وایي د هغې اولاد چې کوم وچلېدو هغه مؤمنانو اولاد هغې ته نصارا وایي. نو د آباو اجداد په اعتبار سره، د حسب و نسب په اعتبار سره، د خاندان او د قوم په اعتبار سره دغه خلک د انبیاء کرامو اولادو او ډېر نیکانو پاکانو صلحو اولادو. خو چې کله دوی په خپله باندې شرک کې مبتلا شو، یهود او نصارا، او د کفر او د شرک په تیارو کې پرېوتل، نو د هغه انبیاء کرامو هغه نسب د دوی په کار رانغی. څرنګه چې حضرت نوح علیه السلام د سترګو په وړاندې د هغه لخته جګر د هغه زوی کنعان ډوبېږي لګیا دی. یا ربي ونادى نوح ربي ان ابني من اهلي، ای زما ربا زما دا لخته جګر دی، زما د جګر ټوکړه دی، زما زوی دی، زما د سترګو په وړاندې دا غرقېږي لګیا دی. وان وعدك الحق وانت احكم الحاکمین، ای زما ربا تا خو ما سره وعده کړې وه چې ستا د اهل به زه حفاظت کوم، او دا زما زوی لګیا دی ډوبېږي. رب کائنات ته فرمایي چې یا نوح انه ليس من اهلک، دا ستا اهل نه دی، انه عمل غیر صالح، دا عمل غیر صالح دی، دا بد عمل دی، ایمان او عمل صالح ورسره نشته. اگر چې د ستا د بدن نه پیدا دی، ستا د نسب نه ستا اولاد دی، ستا د جګر ټوکړه ده، خو چونکې ایمان او عمل صالح ورسره نشته، نو انه ليس من اهلک. نو دغسې که یو سړی که ډېر اوچت خاندان او حسب و نسب سره تعلق ساتي، د اولیاء کرامو اولاد وي، د انبیاء کرامو اولاد وي، خو تر څو پورې چې د سره په خپله باندې ایمان او عمل صالح چې نه، نو صرف او صرف د آبا او اجداد په بنیاد باندې د هغوی د تقوا او پرهیزګارۍ په بنیاد باندې خلاصېدل نشته دی. ځکه چې ولا تزر وازرة وزر اخرى، قیامت په ورځ باندې یو کس به د بل کس پیټي او بوج هغه به نه اوچتوي. او کل نفس بما کسبت رهینه، الله رب کائنات فرمایي چې هر کس د خپل اعمالو په نتیجه کې هغه به ګاڼه وي. رهن ګاڼې ته وي. هر سړی د خپل عمل چې کوم عمل د کړی وي د هغه عمل په عوض کې دی به ګاڼی، د هغه عمل مطابق به در سره حساب کتاب کېږي. څوک د خپل پلار باندې، پلار نیکه باندې، آبا او اجداد باندې د فخر نه کوي چې زما پلار نیکه صلحا او نیکانو د هغې په بنیاد باندې زما مغفرت کېږي. الله تبارک وتعالی دې آیت مبارکه کې یهود او نصارو ته وایي چې تاسو په دې فخر مه کوئ چې موږ د انبیاء کرامو اولاد یو، بلکې د نجات دپاره چې دی هغه ایمان او عمل صالح دا د هر انسان د نجات دپاره په خپله باندې ضروري دی، آبا او اجداد باندې اکتفا نشي کولی. وقالت اليهود او يهوديان والنصارى او نصارى نحن ابناء الله، موږ نازولي زامن یو د الله، واحباؤه او دوستان د هغه یو. قلت ورته ووایه فلم يعذبكم، نو ولې عذاب درکوي تاسو ته، بذنوبکم په ګناهونو ستاسو، بل انتم بشر بلکې تاسو بندگان یې، ممن خلق د هغه چا په شان چې پیدا کړی الله جل شانه، یغفر لمن یشاء بخنه کوي هغه چا ته چې وغواړي، ويعذب من یشاء عذاب ورکوي چا ته چې وغواړي. ولله ملک السماوات والارض، خاص د الله د سچ بادشاہ د اسمانونو د ځمکې و ما بینهما او سچ دي دوه په منځ کې دي، و الیه المصیر او خاص دغه ته ورګرځیدل دي. صدق الله. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك.